ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما. وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو ورونو دوستانو، دا اسلام ډېر په قربانو باندې راغلی دی، او قربانۍ کې دا سبق دی سړی د دین دپاره او د دین د بلندۍ دپاره او د دین نافذ کولو دپاره مالی، جانی، بدني، د عزت قرباني، د بچو او خاص کر خپله قرباني دا پیش کی. دا سبق دی پکې. ابراهیم علیه السلام څومره خپل مال پیش کړی او خپل جان یې پیش کړی دی، خپل اولاد یې پیش کړی دی، خپل بیبي امتحان کې اچولې وه د خدای په حکم. دا قربانۍ حضور علیه السلام هم ډېرې کړي دي او د هغې صحابه هم کړي دي. ما درته د عمر صاحب واقعه د عثمان صاحب څه ذکر کړو، او نن چې کوم ما آیاتونه ووایي هغې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ذکر دی. صحابه کرام خو ډېر دي، لکه څنګه چې پیغمبران 1,40,000 دي، دغه شان تقریبا 1,40,000 صحابه کرام دي، او پیغمبرانو کې 314 رسولان دي. رسول خاص پیغمبر ته وي چې هغه جدا شان وي، یا ولا خدای یو شریعت بل ورکي، یا کتاب، یا خصوصي صفات او خصوصي شان وي. 313 پکې رسولان دي، لکه عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او حضور علیه السلام، شو بعض نور پیغمبران. نو صحابو کې 313 اوچت دي د بدر صحابه، او به په دې 313 کې خلفای راشدین څلور پیغمبران په پیغمبرانو کې اوچت دي. یو حضور علیه السلام، دویم ابراهیم علیه السلام، دریم موسی علیه السلام، څلورم عیسی علیه السلام. خلفای راشدینو کې هم دغه شان څلور ډېر اوچت دي. یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او دویم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، او دریم حضرت عثمان ذوالنورین، او څلورم علی المرتضی رضی الله عنه. د دې اوچت شان یو لسو صحابو ته خو د جنت زیرم راغلو، هغې ته عشره مبشره وایي. هغې کې څلور خلفا دي او شپږ پکې نور کسان دي. یو پکې سعید ابن زید دی، یو پکې ابو عبیده ابن الجراح دی، بل پکې عبدالرحمن ابن عوف دی، بل پکې سعد ابن ابي وقاص دی، او بل پکې زبیر ابن العوام دی. دا شپږ دا شو، او څلور خلفای راشدین دي ته په جنت زیرې په دنیا کې راغلی دی. دې کامیابه زندګي تېره کړې ده. کامیابه زندګي د صحابو
چې پورا طاقت کې وه د ابوبکر صدیق صاحب زمانه ده، د عمر فاروق صاحب زمانه ده او د عثمان صاحب 6 کاله. بیا وروسته امت کې فتنې جوړې شوې، انتشار، ځکه هغه ډېر نرم بادشاه و عثمان صاحب. نو د نرمۍ نه او د شفقت نه او د هغه د نرمۍ نه هغې غلط مطلب واخیست او دا صحابو ته مخکې معلومه وه. عبدالرحمن ابن عوف صاحب به وي عمر فاروق صاحب نه پس که بادشاه راغی بل او سخت دي خلک به خبره نه مني، بعضې خلک که نه داسې حالات داسې، او که نرم وي نو خلک به یې قتل کړي، نرمۍ په وجه خلک به پرې راوخي د پاسه راشي، او که سخت وي نو خبره به یې نه مني خلک، نو په یو هم نه خلاصېږي. د خدای تقدیر دی هغه شی. دا دنیا دا نظام دی، د کفر او د اسلام جنگ دی، د اخلاص او د نفاق جنگ دی، د مؤمن او د کافر جنگ دی، او د مشرک او د موحد دا جنگ به قیامته پورې وي. دغه شی یو په دې صحابو کې عمر صاحب د بنو عدي خاندان دی او د قریشو دی، او حضور پاک صلی الله علیه وسلم نسب پنځم شپږم پشت کې بیا نسب یو ځای شوی دی، او دی د مکې مکرمې دی، او هلکانه کې هم ډېر سخت و. دی او د ده ماما د مور ورور ابو جهل، د هغه نوم عمرو بن هشام دی، او د ده نوم عمر بن الخطاب دی، د پلار نوم یې خطاب و. نو عمر صاحب د مسلمانانو په سختو دشمنان، مسلمانان چې یارېدل د ابو جهل نه به یارېدل او د ده نه به ډېر یارېدل، ځکه دی په کافرانو کې ډېر سخت او تیز نو پریشانه خو 26 کاله عمر او ځوان او کافر و. ابو جهل پریشانه شو، یو ځل یې میټنګ راوغوسته او دې خلکو ته وایي هغې کې عمر صاحب هم ناست وي، دې سړي خو د نبوت دعوه کړې ده، پخواني دین یې پرېښودو او نوي دین یې راوړو، او خلک ورسره زمونږ ابایي دین او پلارانو د نیکونو چې کوم دین دی هغه خلک پرېږدي. د ده کسان ډېرېږي ورو، 1 کس او 2 کسان شو، 6 شو، یو کم 40 شو، دا خو ډېر کسان دي او څه پټ هم نو دا خو دې ډېرېږي. یو ورځ به داسې چې بس بلکل به موږ بیا هېڅ نه شو کولی او زمونږ طاقت لاندې روان دی او د دې طاقت بره روان دی، ډېرېږي. نو داسې چل به وکړو چې دا سړی قتلول پکار دی. نبي علیه السلام یې والعیاذ بالله په میټنګ، خو د ده خو ډېر لوی خاندان دی، بنو هاشم، عبدالمناف او عبدالمطلب. نو بیا به دا کار خور څوک نه شي کولی چې دا کار به څوک وکړي. زه پریشان یم چې قتل یې کړو که څه به ختم شي. دا څو کسان دي دغه به او نور کسان به ایمان کې داخل نه شي. عمر صاحب ودرېده چې دا ماما مې پریشانه دی، وی دا کار به زه وکړم. توره یې راوښکه بربنډه، زړور خو عزت یې سر وه، غرمه وه، د غرمې میټنګ و او دومره ګرمي، د نور ګرمي دلته څومره سخته ده اړ په شکال کې، او د مکې مکرمې ګرمي ډېره سخته ده. نو د غرمې ټیم و او د انور داسې شغلې اوښتې، سخت ګرمي، او ده توره راوښکه په غرمه کې څوک ګرځي نه، اوس دی را روان دی، حضور علیه السلام شهید کوي. خدای پاک مدد دی. په لار کې ولې یو کافر مخکې راورغی، د هغه نوم نعیم ابن عبدالله دی، هله مسلمان نو نعیم نوم یې دی، بیا وروسته مسلمان شو. هلکه ورته وایي دا سترګې دې بدلې ښکاري، خیر خو دی که نه چته روان یې. نبي علیه السلام علیاذ بالله ورته یادوي د ده قصه ختمومه او د هغه مرګ له روان یم. هغه ورته وایي مخکې د خپل کور حال واله، خور دې مسلمانه ده، اوښې دې مسلمان دي، بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے، اسلام لا چکے. د کور دا معامله مخکې کا، نور خلک خو پردي دي، هغوی به خو اسلام راوړي، د کور ته دې رادن نه شو. وی ښه ما ته خو پته نشته. د خور نوم یې فاطمه دی او د هغې د خاوند نوم سعید ابن زید دی. نو هغې ته به یو قاري صاحب قرآن شریف و، خو د ورور ته خبر نه چې دی ورغی واپس شو، لاره یې بدله کړه، توره ورسره یې دی چې اول خو دې له کار برابر کړي. په کار و چې راغی کور ته رانږدې شو، د دې د تلاوت اواز یې واورېده. واړه کورونو ته پېښ شو چې دا کور حالات بدل دی، تلاوت چې څوک کوي اواز خو راځي.
وره اوډه به هغې پېښ شو چې دا خو عمر صاحب راغی وره یې بند کړو یارېدل به ښکاره چا د اسلام خبرې نه شو کولی داسې وخت موږ باندې د خدای څونه فضل دی پلار په نیکه مسلمانان راغلي وو په اسلام باندې مسوینه نه ده ورکړې نه د باندې سختې تېرې شوې نه وطن موږ پرېښی دی نه کور هم پرېښی دی دا چې چا خپل وطن پرېښي او کور یې پرېښي او ښځه یې پرېښي او بچي یې پرېښي او کاروبار یې پرېښي او مال یې پکې لګېدلي او زخمونه یې پکې خوړلي د هغې نه د ایمان قدر تپوس وکړي چې وره یې ورته وګرځوم هغې پوه شو چې دا خو راغی ګیر شو یارېدلم یو اوښې خو ده دغه شاته پټ شو د لوښو موښو شاته کټ شاته قاري صاحب او دا بل هم کس اخوا شو او دا خور وله مخې له راغی وره یې ورته لر کړه چې څنګه یې اول لر کړو بیا تاسو څه وې او په دې مخ باندې وواله قارچن خو مړه کوله دی په دې مخ باندې وواله هغې باندې وینې راماته شو او راباندې کړ وی دا تاسو څه وایې تاسو څه وې بس هغه هم کلکه شو ته چې ډېرې وواله او دا وینې په دې مخ باندې وکتې نو د ده دا زړه لږ داسې بل شان شو که نه د خور باندې سړی خفه کېږي ورته وایي تاسو څه وې ورته موږ د خدای کتاب دی قرآن شریف وي ښه ماته لږ ووایې د خور په دې جړا باندې او مخکې خو ورته خور ورته وایي چې څنګه یې وواله خور ورته وایي که ته مونږ ټوټې ټوټې کې ما نو زه د هغه اسلام پرېږدم نه او ایمان چې زما زړه ته داخل شي ابه زه پرې نه دم واپس دا دین نه پرېږدم که ته ما ټوټې ټوټې مړه کړې او که ته زما غوښې په انګورونو کې معده کې او چخړې کې انګور راوړې او غوښې له د معده کې نو دا خیال مه کوه چې موږ به دین پرېږدو موږ ایمان نه دا ایمان دومره مضبوط و چې خپل بدن قربانۍ ته تیار چې دا خبرې د خور نه وړې دا خور مې خو ډېره کلکه ده پخوا خو د ما خور و دا خبرې خو دې نه کولې چې ما ټوټه ټوټه کې او ما په انګورونو کې معده کې نو زه دغه دین نه پرېږدم چې کوم زما زړه ته کو شوی دی ما منلی دی مړ به شم سر به ورکم خو ایمان به ور نه کړم دا خبرې کلکې وکړه دا خو ډېره کلکه ده دا څنګه دین دی چې څوک یې قبول کړي هغه دومره کلک شي په دې کې نو د ده د زړه د خبرو سره لږ بدل شو او هغه وینو سره او سترګو کې اوښکې م جړا کړو خور یې جړلم وینې ورته بهېدې او دا خبرې د ډېرې پهلوانۍ او د غیرت او ورته وایي ته مسلمان نه ته کافر یې وایي دا ما ته وښایې دې ورته وایي هغه پاڼې ما ته وښایې وایي ته کافر یې او پلیت یې ته به غسل کوې نو بیا به هغه پاڼې هغه دغه کولی شي وایي ښه نو غسل یې بیا وکړ ورو ورو ایمان ته زړه وشو او د شپې نه حضور پاک دعا م کړې وه د جمعې شپه وه وی اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام یا الله دې دوو کسانو کې خو یو ته ایمان نصیب کړي یو عمر فاروق دی او بل عمر بن هشام دی دې د شپې دعا م کړې او سار قبول هم شو بس کلمې ووې هلته هم کلمې ووې او دې ته وایي هغه اوښې هم بیا راښکاره شو مبارک شي راځئ چې د ایمان اظهار وکړو خلک ته نه و خبر حضور هم ته نه و خبر او دلته راغی حضور پاک صفا مروه کې د یو صحابي په کور کې پټ د دین دغه به یې کوه د دیني امور به خلکو ته تعلیم ورکوه او صحابه به د دین خبرې زده کولې او تعلیم په کور کې و داسې پټ ښکاره خبرې نه شوې کولې او نه یې زده کولی شو پټ حضور پاک پسې راغی زید بن رقم کور دلته صحابه پېښ شو چې عمر را روان دی او توره مسایل لاس کوي او د حضور پاک تره حمزه صاحب 3 ورځې مخکې مسلمان شو هم ډېر بهادر 3 ورځې ور سړی څه زده کولی نه شي هغوی بلکل بدلېدل به د حضور پاک خبرو سره داسې به بدل شو حمزه صاحب وی صحابه کرام خو اصل مظلومانو وال ټکول او پټ عبادت دا خو مونږ پسې کور ته راغی مونږ به مړه کړي یارېدل ټول او حمزه صاحب ودی یریږي ما زه ورپاسم او که څه په ښه اراده راغلي نو ټیک ده او که په بده اراده راغلي د ده په توره به دی سر به ته کټ کوم ودرېده وره اوډه به ور بند و رادنګه شو حمزه صاحب حضور پاک ولې راپاڅېد ورته یې عمره اوسه پورې یعنې سوچ نه کړې
عمر ستا څه حال دی یعنې څنګه ورته وایي چې ایمان قبلومه د دې ګریوان مې ونیوه وایي څنګه په کوم شان کې وایي ایمان لکه بده ارادې ده خو نه یم راغلی ایمان راوړمه حضور پاک ته وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله زه ګوی کوم چې الله صرف یو ذات دی بل د خدای شریک نشته او ته د خدای پیغمبر یې بس او ټولو صحابو د خوشحالۍ نه الله اکبر ووایي او مرحبا مرحبا په خیر راغلې په ډېر زیات خوشحاله شو څلوېښت چې چا نه یېرېدو هغه زمونږ ملګری شو دا د خدای مدد دی که نه دی چې چا نه یېرېدل بیا حضور پاک سره خبرې اترې کولې د مانځه وخت شو هغه الله اکبر کافرانو مو اورېده چې هلکه څه چل وشو او د هغې دا خو د عمر صاحب مبارکۍ دې معلومېږي هغه واپس رانغی مسلمان شوي دي نو هغوی ډېر زیات پریشانه شو او دغه لوی دا خو ډېر لوی نقصان موږ ته ورسېده حضور پاک ته وایي د مانځه وخت شو نو هغوی ورته کور کې لمونځ کوو جومات کې نه کوو وی السنا علی الحق موږ حق نه یو حضور پاک ورته وایي بلا موږ په حق باندې وایي چې په حق یو ففیم الاخفاء دا پټ منځونه ولې کوو راځئ چې ځو حضور پاک عمر صاحب حرم ته را روان شو او حرم کې لمونځ کړی صحابه کرامو به او د کافرانو پسې ورغی کورونو ته سردارانو ورته وایي اسلام مې راوړی دی لاسه مزاد هغوی ورته سوي نه شو ښکاره به یې خلک خبرول وایي ما کلمه وویل او زه په اسلام کې ډېر بهادر او کلک دې سره اسلام مسلمانان ډېر مضبوط شو عمر فاروق سره عبدالله بن مسعود وایي موږ نه صف نه منځونه په صفونو کې کولی شو او نه مضبوطو خو د اسلام سره پوهه کې اسلام فتح شو اسلام ته فتح راغله او د اسلام سره موږ دغه شو طاقتور شو عزنا الله باسلام عمر موږ د عمر صاحب په کلمه باندې خدای طاقتور کړو عزیز وایي طاقتور کړو مخکې کمزور نحن اذله وصرنا باسلام عمر اعزه موږ د اسلام د عمر په وجه په طاقت کې راځو زړورم شو یرم ختم شو او اسلام په خورېدو شو به مسلمانانو خو هجرت کړو دغه واده شپږم کال مسلمانان تلو حبشې ته لږ شان کسان پاتې خیر دی به خو منځونه کول بیا د هجرت حکم راغی چې مدینې ته هجرت وکړي حضور پاک صلی الله علیه وسلم لږ صحابه لېږل اول یې مصعب ابن عمیر ولېږه قاري و هغه مدینې منورې کې سبقونه شروع کړل دلته کافرانو څوک نه پرېښودل وال ټکول په خپله عمر صاحب خپلې وینځې لوبیانه به یې دومره وواله یو وینځی وه چې را باندې کړې به و پې هغې به مقه کلمه وي او ده به دومره وواله بیا به ورته لاس مې ستړی شو چې دمه شم نو بیا د باندې شروع کوم دونه په لتو او په وال ټکول ستړی به شوي چې دمه شم بیا د باندې راځم بیا راځم دومره سخت دغه شان صحابه کرام ټول تکلیفونه د دې تکلیفونو د لاسه نه مونځ کولی شو نه اودس کولی شو نه تلاوت حبشې ته هجرت کړو هغې کې ډېر لوی صحابه هم تللي عثمان صاحب هم پکې تللي بیا دې حضور پاک ورته هجرت وکړي چې هجرت یې کړو هر طالب به پټ کړو او دې چې ته نو دې بیت الله ته راغی را خانان ناستو ابو جهل او نور سرداران غاړه راغی ورته وایي میں مدینہ جا رہا ہوں گویا کہ عربی اردو کی زه مدینې ته ځم اگر کوئی اپنے لاش پر اپنے ماں کو رلائے یا بیوی کو بیوہ کر دے یا اپنے اولاد کو یتیم بنائے که څوک مور په ځان جړی او که څوک خپله ښځه کونډه کوي او که خپل بچي یتیمان کوي نو ما دې منې کې موږ یې روکلی یو سړی نه راپاڅېد ټول غلي زور وګڼه هغه پیدل چې دې څه وایي دا کولی هم شي ډېر بهادر او مدینې منورې ته بیا راغی بیا حضور پاک به ورته وایي چې ته په کومه لار ځې نو شیطان لاره بدلوي یعنې شیطان خو ډېر زورور دی خو تا نه یېرېږي ځکه ده حق او ایمان یې ډېر زیات مضبوط سړی چې ایمان ډېر مضبوط وي اعلی درجه د شیطان چته مني د شیطان په چلونو هم پوهېږي د نفس د بالکل خواهشات هر څه پرېښود ځان به د حضور پاک په شان کړی چې کله به ذوالحلیفې ته راغی دلته ما حضور لیدلی 2 رکعته
مونځ یې کړی، ما 2 رکعته مونځ به وکړو. جامې به یې نوې نه اچولې چې حضور پاک به څنګه جامې اچولې او مکه شان. او پهلوانو د 26 کاله عمر کې مسلمان شو. د حضور پاک خاص وزیر او خاص مشیر یو ابوبکر ورته ډېر ګران، یو دی ورته ډېر ګران. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وایي د معراج په شپه باندې زه چې یو بنګله و جنت ته لاړم، جنت المأوا، یو ځای کې مې یو بنګله وکته ډېره ښکلې وه. ما وی چې دا د چا بنګله ده؟ وی دا د عمر بنګله ده. ما ته ملیکو وی. ما وی زه دننه ورځم او به یې ګورم، خو ما ته د عمر غیرت رایا شو. دی خو ډېر غیرتي و د ښځو په مسله کې، د ستر په مسلو کې او د بې حیایۍ خلاف و ډېر سخت، او دغو بې شرمۍ خبرو باندې ډېر سخت خفه کېده. وی ما ته ستا غیرت رایا شو، بس په ژړا شو. او حضور پاک ته وایي زه به تا سره په تا به غیرت کوم، یعنې تا په راتلو به زه پښتو او دغه وایم غصه به شم، ستا په راتلو خو او ژړلی. حضور پاک د ده صفت کو یو ځل یې وی په هر امت کې داسې کسان تېر شوي فیما کان قبلکم محدثون وان یکن فی امتی فهو عمر. په هر امت کې الهام والا اولیاء تېر شوي دي، او زما په امت کې که چاته الهام کېږي د خدای پاک طرف نه، پیغمبر نه دی، ملهم من الله د محدث ورته وایي، خدای پاک ته الهامونه. داسې خبرې به یې وکړې چې سبا به آیات راغی، داسې کلکې خبرې. یو ځل مقام ابراهیم کې طواف یې کوم، نو حضور پاک ته وایي چې دلته 2 رکعته مونځ کوو نو خوند به کوي، چې طواف وکړو د بیت الله او بیا ورپسې که نه یو 2 رکعته سړی مونځ وکړي دعا وکړي. بس دا رای پیش کړ په میټنګ کې، او په دې کې آیاتونه راغلل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، من په معنا د فیل، واتخذوا من مقام فی مقام، تاسو په مقام ابراهیم کې د مونځ شروع کې او مونځ پکې وکړئ. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، مقام ابراهیم ځای د مونځ وګرځوئ، بس مونځ پکې شروع شو. 2 رکعته اوس واجب دي، طواف پسې نفل دی. واجب الطواف ته وایي، په طواف کې واجباتو کې د پردې په مسله کې ډېر سخت، د پردو په مسله کې او په نورو مسلو کې. او دومره کلک مؤمنو یو ځل یې حجر اسود ښکلو، دا ښکل کړی نه و، ودرېده وتی ولاړ دی چې خلک سبا ونه وایي چې دوی د کاڼي عبادت کوي. موږ د کاڼي عبادت نه کوو، دا د محبت ښکلول دی او سنت دی چې موږ کاڼي ښکلو، موږ ورته خدای نه وایو. او د حجر اسود ته والله انک لحجر ولو ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقبل کما قبلتک. کما حضور پاک نه وی لیدلی چې ته ښکلولې نو ما به نه وی ښکل کړی، خو ما پیغمبر علیه السلام لیدلی چې ښکلو، نو موږ د پیغمبر په تابعدارۍ کې تا ښکلو. ته نفع او ضرر مالک نه، د نفع او د ضرر مالک الله دی. چې تا ته څوک فایده هم در رسوي دا د خدای په حکم در رسوي، او که تا ته څوک نقصان هم در رسوي دا د خدای قدرت شاته. ټول ارسو د خیر او د شر مالک ولقدر خیره والشر من الله تعالی. د خیر او د شر مالک الله دی. که تاسو څه ګټه کوئ یا تاواني، دې ته د شاته د خدای حکم او شاته د خدای قدرت او شاته د خدای فیصله وي. یو ځل حضور پاک ته وایي چې دا بیبیانې ستر شروع کړي نو ښه به وي. ستر یې ډېر پخوا ستر نه و، هسې به یې څادر په سر کړو، دوپټه به ښځو په سر کړی، ستر نه و. چې ستاسو بیبیانې ستر شروع کړي نو ښه به وي. دا ټولې بیبیانې، ځکه دا منافقان او پلیت خلک که نه، هر قسمه خلک شته منافقان او زړه کې مسلمان نه وي، یا دغه وي غلط خیالات یې وي، هسې نه چې دې ته وګوري چې نه ښکاري ورته نو ښه به وي. بس دا آیات راغی یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ای خوږه پیغمبره خپلو امهات المؤمنین بیبیانو ته ووایه او خپل لوریانو ته ووایه او د عام امت زنانو ته ووایه چې دوی خپل څادر د بره نه سر نه تر پښو پورې ځوړند کړي. یدنین علیهن من جلابیبهن، چې دوی د سر نه تر پښو پورې یو غټ څادر یا بورقه په ځان ځوړند کړي چې نه ښکاري. ځکه دې نه مخکې یو ځل سوده بیبي روانه وه، دی خپله هم وه، د نبي علیه السلام بیبي وه، داسې بې حیا خو نه و، لاندې به کتل خو لکه بورقه به نه وه. ورته یې ومې پېژندې سودی، دې آواز یې پرې وکړو، یعنې دا ښځې مونږ پېژنو خپلوان یو که نه،
او لیدلی وو او یادم اندازې نه ویم لوړه دنګم ول عامو ښځو نه لوړه وه ورته یې ومې پېژندې پلانکې او بیا حضور ته وایي چې ستر راشي لکه زه یې پېژنم زما خو زړه صفا دی لکه د خو کلک ایمان خو داسې نه چې څو غلط سړی په غلط نظر دې ته وګوري چې دا پرده وي نو سړی ښځې ته نظر نه شي کولی دې کابل کې اوس په پرده باندې پرده راکړه چې کومې ښځه بې پردګي خوښوي نو هغوی وایي مونږ ته ازادي راکړه پاکستان کې هم د ازادي غواړي چې مونږ له ازادي دې بې پردګۍ ته وایي چې بې پرده شي او یو سړی په تا عاشق شي او هغه به بدکارۍ شروع کړي نو ستا د لاسه سړی هم ګناهګار شي او په خپله هم ګناهګار شي چې کومه ښځه ستر نه کوي ستر خو فرض دی چې ستر نه کوي دا خو بې حیا او فاسقه ده خو د دې د لاسه نور سړي ورته ګوري هغه سړو خیالات هم خراب شي چې کوم سړی ښځو ته ډېر ګوري هغه له به یې مونځ خوند ورکوي نه هغه له تلاوت خوند ورکوي نه د هغه خپله ښځه نه یې خوښه خپله ښځه ورته هسې د ډېران خره ښکاري پردی ښځه هغه پردی ښځه هغه پردی ښځه هغه پردی میلاویږي نو خو کور یې روان شي خپل او زړه یې ګډ وډ شي او خپلې ښځې سره یې مینه هم کمه شي هغه یې په سترګو بد لګي او هغه بلې پسې ګرځي هلته یې په تماچه سوکولي بیا بس بیا یې مردار په پټي کې پروت دي دا خلک چې دا ښځې مړې کوي دا ولې خو هلکانو پسې ځي یا دا سړي مړه پراتی ځای په ځای دا داسې چمړي د عام تاسو وګورئ دا قتل چې پټ وي اکثر د دې بې حیا په وجه هغه جنۍ او هلک خراب چې ستر وي نو دا مسلې به انشاءالله کوي دغه صحابي عمر صاحب حج ته راغلی و 53 کاله عمر یې 10 کاله او 4 میاشتې باچي وکړه او به تهجد وخت و د مدینې نه تر راته د مکې نه را روان و د حج نه یا الله زه بس بوډا شوم او هډوکې مې کمزورې شو زه نور بوج نه شم وړی ما خپل ځان طرف ته وغواړي او بیا د شهادت سوال وکړه اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک یا الله ما له شهادت راکړې او ما له مرګ د نبي علیه السلام په ښار کې راکړې هم چې دې ښار کې بیا سوچ کوئ دا تا څه ووایي په ښار کې به څنګه شهید کېږي اسلامي جهادونه خو په باونډرۍ باندې هغې به بلې جمعې له ذکر وکړم چې کم ملکونه د هغه شي د کم فتوحات او کم د ده صفات و د ده او د ده کم طاقت او د ده کم روب او دله کم خدای پاک برکت ورکړی او تقریبا 22 لاکه مربع میل 9 پاکستان عمره ملکونه یې اخیستي ایران یې اخیستی دی عراق یې اخیستی دی دغه یې اخیستی دی شام یې اخیستی دی او آذربایجان یې فتح کړی دی ارمینیا مکران پاکستان مکران دا عمر فاروق صاحب اخیستی دی دا ملکونه موږ له هغې ګټلي دي هغې به راته بلې جمعې له ذکر وکړم چې کم علاقې ده ګټلي دي دومره برکت و پکې بادشاه کې برکت نو بیا یې وایي چې زه په مدینه کې به څنګه شهید کېږي او خلک چې جهاد ته لاړ شي که نه جهاد ته لاړ شي کافرانو سره جنګېږي یو باونډري او خو د مدینې نه په زرګونو میله لرې ده او بادشاه به جنګ نه ته ځکه دلته حکومت به یې کوو په مدینه کې جنګ لاړ شي بیا خو 6 میاشتې کې واپس راتللی نه شي دومره لرې و مدینه کې امن و مکه کې امن و دا جنګونه خو په باونډرۍ باندې وي هغه ارمینیا اذربایجان او دلته مکران او د مصر علاقونو شاته دا شاته جنګونه منګونه به یو ځای کې وو یا جهاد به نو که جهاد ته خو نشم ځی عملا ځکه نور خلک به یې لېږل بیا یې وایي چې کوم خدای زه ما د مکې نه مدینې ته راولي 350 میله مزل دی 450 کیلومتر نو هغه خدای مال په مدینه کې شهادت هم راکولی شي یو ځل بازار کې روان و یو کافر دی ذمي د چا غلام د مغیره ابن شعبه ده ته وایي عمر صاحب ته وایي ما باندې خپل نیک 2 روپۍ ایښي دي 2 روپۍ رس کې به ګټې غلامانو باندې به خپل نیک پیسې ایښودلې چې پیسې ګټه مزدوري کوه 2 روپۍ ما د رس راکوه باقي ستا لکه سړی مصري ته وایي ته ګاډۍ ټیکوه 2000 ستا و باقي زما ورته وایي 2 روپۍ ما د راکوه او دا ډېرې زیاتې دي او ته لږ سفارش وکړه زما نیک دی آزاد سړی و چا نه خو یارېدل هر څوک پر راتل انصاف پرې کوم دی ورته ته څه کار کوې هغه ورته زه چړې هم جوړوم لوار یم اوسپنې هم جوړوم او نقاش یم نقشونه دا نقشونه چې جوړوي په دې دیوالونو کې نقاش یم او دغه هم جوړولی شم میچن هم جوړولی شم
عمر صاحب ورته وایي ته خو 3 قسمه کاریګر یې دومره کاریګر خو ډېرې پیسې ګټي 2 روپۍ څه شي 2 روپۍ خو دیاړې مار ګټي که نه کاریګر خو ډېرې ګټي چې قابل وي او بیا کارونه هم د 3 قسمه درځي نو 3 قسمه کاریګر یې کالي جوړولی شي اسلحه جوړولی شي میچنې جوړولی شي ته خو مصري 2 روپۍ خو رس کې ته ګټلی شي دا خو وی ښه تاله به یو میچن جوړه کړم او هغه میچن به د مشرق نه تر مغربه پورې د هغې اواز ورسي دا خبرې داسې کړي چې دی اخ ولاړ وي ده خو ما د مرګ دمکي راکړه ښه پې پېښ شو او بیا په مانځه کې ولاړ و د سارې صفونو کې به ګرځېده صفونه به یې نیغول او دلته راغی سار مانځه کې تیاره م و جومات کې بجلي به هم نه وه او چت هم دومره لاندې و چې لاس ورته رسېده نو بس الله اکبر امامتي به هم کوله الله اکبر یې چې ووایي دا کافر په صف کې په تیاره کې په اول صف کې ولاړ و همغه پسې او په پیشقوزه باندې د زهر ورکړی وه دی خوا هم زهر و دی خوا او عمر صاحب یې په دې خېټه باندې غزارونه پرې ټیس ټیس شروع کړ یو غزار یې په دې نوم کې ورغی لاندې پورې وشلېده او را پرېوته د وینو شرار شو ټولې وینې وې او زه صحابو سره خو ټوپکې نه وې نه په مانځه کې نه تورې وې نه چاړې وې او امن و په مدینه کې چا جنګ جګړې نه وې ډېر امن حکومت و خو دا کافرانو منافقانو سازش ورته کړو بس خلکو په مانځه کې خلک چا مونځ مات کړ او ده پسې شو ده به خلک وایي چې چا به ورته لاس اچو خلک ذهني تیار هم نه ګڼه ډېر تیزۍ سره چا ورته لاس اچو او به یې په چاړه واخه 14 کسان یې ووایي 6 خو په جومات کې شهیدان شو او 7 زخمیان شو بیا عبدالرحمن ابن عوف صاحب په یو کمبل واچو ټوپۍ شانوه ګرمه کمبل هغې کې ګیر شو دې پېښ شو چې ګیرېږم اوس به راز ښکاره کېږي بس هغه چاړې په خپل مرۍ باندې راښکه او ځان مردار یې کړ دلته حضور پاک دی وایي څه شو عبدالرحمن څه شو عبدالرحمن خلکو ورته یې چې که نه کور ته یې خلکو ورته عبدالرحمن صاحب تا غواړي او په دې خلکو کې راغی وایي څه وی وایي جمع ورکړه د سارې جمع مختصر په سورې فلق او ناس باندې ورکړه او بیا عبدالله ابن عباس راوغوښته خبرې م کولې ګډه یې والې وه وینې ته بیا دی او مونځ یې کوم عبدالله ابن عباس ته یې ورواره زه چا ووالم چا وی پلانکي کافر ابو لولو فیروز وی الحمدلله چې څوک لا اله الا الله وایي د هغه د لاسه من نه شوم شکر دې زما قاتل مسلمان نه دی او کافر دی هغه ذمي و نوکر و غلام ډېر خوشحاله شو وی بل چا خو نه یم وژلی وی بل چا ستا په وژلو څه کول انصار او مهاجر خو پکې نه وي نه ټولو جړل خلکو بیا کور ته یې وړی دی بیا دویانې حکیمان راغلو بیا جنازه یې شوې ده مصعب ابن عمر د ده د صفات او کمالاتو بیان ابه زه بلې جمعې له انشاءالله بیا وکړم چې خلک دیندار شي او د خدای او د رسول منونکي شي اکثریت او حالات به ښه کېږي د دې وجې نه تبلیغ فرض دی په بل امر بالمعروف به کوې چې ستا وس پې کېږي مطابق موقع ته به ګورې حالاتو ته او د حق تبلیغ به کوې د دیندارۍ چې دا ټول موږ په دین راشو اکثر خلک انشاءالله حالات به ښه کېږي د دین ډېر برکت دی څوک دیندار وي د هغه حالات ښه دي باقي شهادت او مرګونه خو راځي به څوک پاتې دي وی بعضې خلک په معمولي خبرو قسم خوري قسم سره رزق کمیږي قسم په خدای قسم په خدای دا ښه کار نه دی که پکې مکې د جومات وقف او خرابې زاړې خرڅه یې که او نور پې واله اشیا خرڅولی شي کورونه هم خرڅولی شي قالین هم خرڅولی شي جومات د بل قالین نه شي هغه زوړ خرڅ که او پیسې د جومات پیسو کې واچوي د جومات سیزونه اوسپنې زوړ ګیټې زوړ ګیټ خرڅ کړه او نوی ګیټ ولګوه او کباړ به شي سیزونه خرڅولی شي قرآن شریفونه هم د جومات خرڅېدی شي په هغې پیسې باندې نوی راوړي خلک داسې دي کوي څوک قسم وخوري تباه کېږي به په دروغو هغه خدای پاک چاته وښایي چاته د عثمان صاحب قاتلان ټول لیوني شو څو قتل شو څو سپېره شو چا به ځان ته خیرې کولې هغه ټول خدای پاک خراب کړي دي دا چا لیکلي یو طالب علم په
په هاسټل کې دیری او لمونځ به نیم کوي که نیم پوره به کوي چې کلی لرې وي سفر کې وي هاسټل کې که د 15 ورځو په نیت پاتې شو نو هاسټل کې خو خلک کال دوه دپاره دیره کېږي نو پوره مونځ به کوي او په لار کې چې کلي ته ځي 78 کیلومیټر وي نو په لار کې به نیم مونځ کوي کلي کې به هم پوره مونځ کوي هاسټل د ده دغه د اقامتګاه ده نو پوره مونځ به کوي ایمانه په سفر کې مونځ قضا شوی دی اوس کور کې کومه نیم مونځ کوم که پوره چې سړي نه په سفر کې مونځ قضا شي خو نیمې 2 رکعاته ماسپښین 2 رکعاته مازدیګر 2 رکعاته ماسخوتن نو په کلي کې به 2 رکعاته کوي بیا مکه 2 رکعاته په لازم دی او د 2 ثواب پوره دی دا چې د کلي سړی کشته کې سفر کوي په سیند کې او لرې ځای ته ځي نو نیم مونځ به کوي چې 48 میل لرې ځي په کشته کې یا په سمندر کې یو جس کې رواني نو په اوبو کې سمندري سفر کې نو هغه اندازتاً چې 3 ورځې مزل وي او هغې ته هغه ځای ته ځي نو په لار کې به چې اوبو ته ورکوشي د خپل کلي نه وځي کورون نه هغه اوبه روانه شي کشتۍ لږه د کورون نه جدا شي بس بیا به نیم مونځ کوي دا 3 مونځونه دا چې لیکلي په مینا او په مزدلفه او په عرفات کې به حاجي قصر کوي نیم مونځ به کوي که پوره به کوي چې د اتم ذوالحجې نه مخکې 15 ورځې مکه کې وخت تېر کړی دی به پوره مونځ کوي چې سړی د اتم ذوالحجې نه 15 ورځې مخکې مکې ته رسېدلی نو مکه خو بیا هلته پوره مونځ کوي دا مینا تابع د مکې ده جدا علاقه د مینا مزدلفه جدا ده عرفات جدا دی دا کلي جدا دي دا نومونه هم جدا دي دا جدا دي خو سړی د اقامتګاه نه چې 48 میل لرې ځي نو بیا به نیم مونځ کوي حجیان خو مینا خو لنډه ده 7 کیلومتره ده شپږ او مزدلفه به 10 کیلومتره وي او عرفات 16 کیلومتره دی دا خو لږ دی دا تابع د مکې دی نو دی به پوره مونځ کوي نیم به نه کوي که هغه امام سره هم کوي 2 به ورسره وکړي نور دا چا لیکلي حاجي په مکه کې مقیم دی که مسافر که حج ته ورځې لږې وي نو مینا ته روان دی د 15 ورځو نه ورځې لږې پاتې او مکې ته ورسېد مسافر دی امام سره به پوره مونځ کوي او ځان له به نیم کوي نو دی مقیم به وي که 15 ورځې یا زیات پاتې حج ته او که حج ته ورځې لږې وي نو دی مسافر دی نو مینا کې به هم نیم مونځ کوي مکه کې به هم نیم مونځ کوي لکه یو سړی لاړه حج له او 10 ورځې مکه کې دی او بیا په 10مه ورځ او 10مه به مینا ته ځي بیا به عرفات ته ځي بیا به مزدلفې ته راځي بیا به مینا ته راځي نو دغه ټولو کې به نیم مونځ کوي بیا او چې بیا مکې ته واپس راشي د حج نه 15 ورځې ایثار وي بیا به پوره مونځ کوي او که ورځې لږې وي 14 دن وي 12 دن وي 10 دن وي 1 دن وي نو بیا به نیم مونځ کوي دا چې لیکلي امام پسې مسافر به څنګه کوي امام پسې به پوره کوي چې امام مسافر نه مقیم دا د امام تابعداري واجب ده دې ته طبعا پوره وایي ځان نه نیم دا پوره مونځ به کوي که 2 رکعاته دې شو نو 2 رکعاته به ځان نه کوي ډک لکه امام پسې ودرېدی امام د وطن دی او ته مسافر لاهور کې پنډې نو ته به 4 رکعاته کوي او که مسافر امام یې بیا پسې نیم کوه دا چې لیکلي په موبایل کې تلاوت څنګه دی یاره د اسلافو طریقه خو نه ده ښکلی قرآن شریف راواله په رحیل کې کښېنه او ښه تلاوت کوه او که هسې قرآن نه نو کولی شي پکې خو داسې د بدګمانۍ آله ده چې داسې ګورې ځان له ناستې خلک پوه شي ډرامه ګوري او که ګلندانه پکې ګوري څوک پکې ګوري تلاوت نو بدګمانۍ والا شی دی خطرناک دی بالکل اما استعمالوي چې کله ضرورت شي بالکل انتهایی کم استعمال وخت خلق له خراب اخلاق خراب کړ ښځې بد زبانه کړئ د ښځو جامې فیشنې بش ښځې په سیندونو کې لامبي د خلکو په مخ کې په پاکستان او په لاهور کې په نیرونو کې ښځې لامبي تاسو به کتلي ښه خبر یې نو ښځه لامبي دا هلته په موبایل کې ښځې کتلي چې په کینیډا کې او په امریکا کې او په لندن کې او ښځې په اوبو سمندرونو کې لامبي افوټوان خو دې ګوري نو د ښځې باندې اثر وکړي نو دا هم سیند ته ورټوپ کړي د سړو په منځ کې لامبل ګناه نه ده خو بې پردګي ګناه ده سړي ورته ګوري دا سړي به ټول فاسقان او لوفران نه شي چې جنکۍ ستر نه کړي هلکان نه به لوفران جوړېږي که نه ولې نفس او شیطان خو مړه نه دي که نه خو ورځ کې طاقتور دي د بوډا نفس بوډا نه وي خو طاقت کې
نو موبایل خلق فاسقان کړ او فاجران یې کړ او ډول او سرنا دا به اوري او ډرامې به ګوري او ښځې به ګوري او ښځې به سړي ګوري او د دې انجام بدای چې ایمان به ډېر کمزور شي او منځونو او اعمالو نه به وځي دی به تهجد هم نشي کولی تهجد ټیم پورې به دی موبایل ګوري چې بیا وده شي نو 11 بجې به راپاڅي نو سارې جمع هم لاړه سارې مونځ هم لاړه اشراق هم لاړل تلاوت او د رزق دعاګانې سار وختي خدای رزق ډېری هغه هر څه ته لاړل دی که مور او پلار د بچو ګناهګار دی مور لور له بنالی بچو له بنالی علی به ول علی هغه په خپلو خپو ودرېږي هوښیار شي بچې جایز استعمال بے حد کم چې فوټو او دغه ته روزګار نشي تلاوت په قرآن کې کوي چې نه پکې ښځه ښکاري او نه پکې سړی دا چا لیکلي د بس په سفر کې مونځ به څنګه کوو بس کې مونځ نه کېږي بس خو داسې دي کله داسې دي بس والا ته چې خېږي تبلیغیانو چلو کې ډرایور ته یې مونږ ماسپښین لمانځله پنډۍ ته ځو مونږ به 1 بجې 1:30 بجې یو جومات ته ودرئ ابه وایي ښه تا سره څلور کسان دي شپږ ټول ملګري یې چې ښه وکړي نو بیا ورته ورخېږي او که وایي نه نو بل بس ته وخېږه تاسو د ډرایور نه وعده واخلئ چې یاره مونږ ته به مونځ ته ودرئ ځکه دا مونځ ولې قضا کړم پنډۍ پسې ځم کار پسې ځم نو خدای ولې خفه کړم نو په بس کې دننه مونځ نه کېږي ځکه مونځ به په ځمکه کې په جس کې کېږي جس کې مونځ چې دغه کې نو ځان ته څادر واچوه په ناسته وکړه که چکر د باندې راځي او که چکر نه راځي په ولاړ وکړه او که نه دې پرېږدي نو بس د خدای نه معافي غواړم په هوایي جهاز کې مونځ کېږي او په بس کې نه کېږي ځکه بس تاویږي را تاویږي جس خو یو شان روان وي هغه داسې رخ نه بدلوي چې قبلې ته روان یې قبلې ته روان یې او که داسې روان یې داسې او که تو شو ته به ورسره تاویږي د زنانو پرده فرض ده د ازادۍ په نوم ښځه به پردې کول د دې اجازت نشته دا باغیانې ښځې دي او دا فاسقاتې دي او ډمانو په شان کار کوي که دعای قنوت په ځای بله دعا ووایي نو مونځ کېږي او کېږي دعای قنوت په ځای پوره زندگی کې تکالیف دی او دین په تکالیف کوي نو عمل پکې صحابه کرامو باندې څومره تکالیف چا وال خوړل چا باندې کاڼي به ګرم اچولو څوک یې اور باندې سوځولي دي ښه نبي علیه السلام یې په مدینه کې هم نه پرېښوده چې دوی ولې خوب کوي او دوی ولې مونځ په آرام کوي او خپل تلاوت او د دین خدمت کوي او د دین دغه د دین د خورولو په محنت کې لګیا دي او خلک دین ته رابلي نو دلته ورپسې جنګ بدر راغی ورپسې دا چا لیکلي د رضایي خور میراث کې حق شته د پیو خور نه د پیو د خور میراث نه میراث د نسب په وجه خلک کوي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الله جل جلاله ته بخښنه وکړي په میراث کې ډېر خلک ظلمونه کوي د لور او د خور له حصه نه ورکوي دوکانونه خپل هلک والي او پلازه هلک والي او خور له وي واده شوې د خور او ډېره مالداره ده که مالداره نه ده ټول پاکستان هم داري شي نو ستا د پلار په ځمکه کې د خور حصه ده د خور حصه مه خورئ ټول حرامیان کېږي دې سړي چې سړی حرام خوري د هغه مونځ هم نه قبلېږي او چې حرام خوري دعاګانې هم نه قبلېږي او سپېره شي کم هلک چې خور له میراث نه ورکوي پلار یې مړ شو تاسو د هغه انجام وګورئ په دنیا کې هم عزت ختمېږي او دغه مال به د ده دپاره مال شي مال او خوشحالي به ونه ګورئ وایي دا د دې مال دی خدای پاک یې وله ورکوي زه یې وله ورکوم خور یې راشه 3 جریبه ځمکه ده یو جریب ستا ده 2 زما دي ورور دې داسې شي یو پیسه هم اجازت نشته چې او نه معاف کېدل کېږي دا د دوکې معاف کېدل الله دې موږ دیندار کړي او د بل حق خوړونکي دې موږ نه ګرځي دعوت او تبلیغ او علم سره د خدای موږ وابسته لري وصلی الله تعالی علی خیر خلق اول صفونه پوره کړئ خالی ذهن او ته مخکې شئ صفونه نیغ کړئ یو بل سره یو ځای شئ اوږې یو بل سره وجنګوئ ګیټې ښکاره کړئ او د خپو ګوتې قبلې طرف ته کړئ
موبایل بند کې